जमीयत उलमा इस्लाम फे ने आइंदा आम इंतखाबात में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद न करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक JUI तमाम कौमी और सूबाई हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। फसीउल्लाह, जमीयत उलमा इस्लाम फे का बड़ा फैसला सामने आया है। अच्छा, बिल्कुल जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया कि उन्होंने आइंदा इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद न करने का जो है वो फैसला कर लिया। और जराये का कहना है कि जो गुज़श्ता 3 रोज से जमीयत उलमा इस्लाम फे का इजलास जारी था, उसमें तमाम जो मेंबरान थे उनकी मशावरत से ये फैसला किया गया है कि आम इंतखाबात में जो है KPK की तमाम कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और अपने निशान से इंतखाबात में इलेक्शन लड़ेगी। ताहम अगर सीट एडजस्टमेंट की किसी सियासी जमात से बात की जाए तो वो आम इंतखाबात से कबल देखेगी कि किन हलकों में, जो कि गिने चुने हल्के होंगे, जबकि ज्यादातर जो उम्मीदवार होंगे वो उनके अपने ही होंगे और उसी पर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलगरो द जमीयत उलमा इस्लाम چې کومه د ټولو نه غټه فیصله وه چې زمام کومه خوښه وه ستاسو هم خوښه وه، مخالفینو به اکثر دا تانې راکولې او راته به یې ویل چېرې جمعیت کله د چا سره اتحاد کړي، کله د غلو سره ولاړېږي. نو موږ به چې دی مولانا صاحب له وټ ولې نه ورکو. نن چې دی هغه فیصله راغله، کومو خلکو به چې ویلې، کوم مخالفینو به چې ویلې، زه به هغو ته هم د ووایم چې څنګه چل دی چې را روان الیکشن کې به موږ بیا څه حال وي. او که نه دې نه بعد هم که تاسو بیا بل چا له مخالف له وټ ورکوئ نو بیا تاسو منافقان یو کې راځئ، ځکه چې د منافق هم په زړه یوه او په خوله بله وي. د زیاتره ملګرو زمونږ مخالفو ملګرو چې ما سره کیني او زه ورته یم چېره وایي نه نه مولانا صاحب زمونږ ډېر زیات خوښ دی، خو هغه د غلو سره اتحاد کړی دی. نو الحمدلله ثم الحمدلله را روان الیکشن کې بعد جمعیت الاسلام د هیڅ چا سره اتحاد نه وي، د یوې سیاسي پارټۍ سره هم اتحاد نه کوي. او په دې باندې چې دی زه ډېر زیات خوشحاله شوم. دې کې به چې دی کومو منافقینو چې مونږ ته دا خبرې کولې چې یاره که مولانا صاحب کله ودرېده او خپله ځان له الیکشن یې لړاوه، مونږ به چې دی برګه جنډه په خپل کور باندې لګو. مونږ به صرف او صرف د مولانا فضل الرحمن صاحب سپورټ کوو، مونږ به صرف د جمعیت الاسلام د علماء حق ناره وخو. خو چونکې دې ټیم کې ځکه نه وخو چې دې ټیم کې د غلو، نو الحمدلله دې راتلونکي الیکشن کې به نه د غلو ملګرتیا وي، نه به د بل چا ملګرتیا وي، نه به د یهودو د جنټانو سره ملګرتیا وي، بلکې خپله او خپله پارټي زمونږ جمعیت الاسلام به چې دی ځان له په ځان له الحمدلله ثم الحمدلله الیکشن ته ودرېږي. نو هغه کومو خلکو چې ویل چې یاره کلم جمعیت ځان له شو مونږ به ورسره کېږو، نو هغه خلکو ته نن یو ځل بیا هم د راتلو چانس هم دی. او بلکې د هغو ازمیښت هغوی چې کومه خبره کړې وه چې یاره مونږ به داسې چل کوو، نو هغو ته هم دا د موقع په ګوتو ورغلله. اوس پې پته لګي، د دین ایمان به هم پته لګي او د هغه چې دا څنګه خلک دي، یا دا حق وي او که نه دا دروغجنو. نو ملګرو د جمعیت الاسلام چې د ټولو نه کومه مضبوطه فیصله وه هغه راغله او ټول ملګري در سره ویډیو ډېره ډېره شیر کې او د هر هغه ملګرو خولې ته ورورسوئ، هغه غوږونو ته یې ورورسوئ چې کومو ملګرو ویل چې کلم جمعیت الاسلام ځان له ودرېده او ځان له دغه شوله، نو مونږ به بیا چې دی جمعیت الاسلام سره ملګرتیا کوو. نو نن الحمدلله جمعیت الاسلام ځان له شوی دی او را راتلونکي الیکشن کې به د هېڅ قسمه سیاسي پارټو سره اتحاد نه کوي. مونږ هم پې ډېر زیات خوشحاله، امید دی چې تاسو هم پې خوشحاله یې. نو دا ډېره ښکلې فیصله ده، ویډیو در سره مخکې شیر کې او هغه غوږونو ته یې ورورسوئ چې پته یې ولګي را روان الیکشن کې چې آیا دا منافقان دي او که نه په زړه صادقه دي. نو ستاسو ورور بلال اجازت غواړم. د لوی الله په امان.